بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محترم سامعین اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ مسائل بیانو او هغه د پکچرو په هغه باندې د تصویرانو، نو دا غینه یو مسله ده چې عن قریب په موږ تاسو باندې عید الاضحی راتلو ولري. دا غي د پاره یو اهم عبادت چې هغه ته قرباني ویل شي. دا غي د پاره به تاسو د قرباني د پاره ساروي اغستل داغه څنګه پاږي کې شرکا به څنګه، نو دا غي د پاره دا ویډیو لازم ده چې تاسو وګورئ. نو اول خدا خبره ده چې کله تاسو یو ساروي اخلي، هغه کا غوای کاغه میخي کاغه چنډي کاغه بيزي کاغه ګړې کاغه پسي کاغه اوخي، هر قسمه حیوان او هر قسمه جانور چې تاسو اخلي، نو پاره کې د دې خبرې خیال ساتئ. اول خدای دې چې دا په حلال باندې اخلي، د حلال بندوبست کوي، په حلال اخلي، په حرام باندې نه کیږي. د دې لپاره خپل دا شرایط. دویم دا چې تکله یو ساروي یو حیوان د قرباني لپاره اخلي، نو دا صرف او صرف ستا رضا خداوندی د الله د رضا لپاره به اخلي او د سنت ابراهیمی د ادا کولو جذبه او پزړه کې ساتي. نو دا شرط دی. دریم شرط دا چې داغه د لپاره به بهترین زبردست حیوان منتخب کړي، په کمزوري باندې نه کیږي. بل دا چې خپل ځړنه به تکبر، نمایش او ریاکاری دا به ځړنه لري کې. او پنځم نمبر دا چې پدې کې چې کله ته حسابي ناغه حساب ته د اول منتخب کړي، داغه د نظم او ضبط خیال ساتي چې کمې زیاتې وکړانه شي. شپږم نمبر دا خبره ده چې ستا آمدنی ستا پوره یقین دی چې پدې کې خو یو حصدار یا یو سړی هو کې داسې نشي چې هغه د حرامونه ده جانور زموږ سره اخلي او داغه پیسې حرامي دي، داغه آمدنی چې د حرام ده، نو هغه سره تاسو دغه جانور ماخلي. اوم نمبر دا ده چې د دې سړی به په دې قربانۍ کې د ځان سره شریک نه جوړوي چې داغه خالصتاً داغه نیت د غوخي، نو چې کم نیت د غوخي د کم سړي داغه داوی سره د ټولو قرباني نه کیږي. اتم نمبر دا چې کله دا یو اهم مسله ده د قربانۍ د کولو نه مخکې، بلکې د عید الاضحی د میاشت د ذوالحجې د شروع کولو ورځ ده چې کله اولنې تاریخ شي، د دین مخکې که یو سړی حجامت کوي، نو هغه د حجامت نه کېږي، ګیرې پرېږدي تر د هغې پورې. اول خو ګیره سنت طریقه ده، کټ کولی نشي، ځکه د ټولو انبیا علیه صلات والسلام د شریک عمل دی. نو دا خو زمونږ کمزوري ده. بهرحال نو دغه دې بیا نه کوي، ناخن او د نکونه دې نه کټ کوي، او نور چې کوم زاید ویښته دي پاغي باندې هر سړی پوهیږي، نو هغه د دې میاشتې نه مخکې اغوستل پکار دي چې د ذوالقعدې په میاشت کې هغه واغوستی شي، او د ذوالحجې په میاشت کې دی بالکل صاف سوتري. چې کله قربانیو کې بیا د خپل دغه زاید ویښته چې دي هغه دې کټ کړي، هغه دې واخلي، خپل نکونه دې بیا کټ کړي. د هغې پورې دا یو مستحب عمل دی، سنت ابراهیمي دې ته ویلی شي. نو په دې خبرو باندې غور او فکر پکار دی چې تاسو په دې خبره باندې غور او فکر وکړئ، نو تاسو به دا مرحله چې ده او دا عبادت الله پاک په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د داسې مختصر ویډیوګانو لپاره، د داسې انفارمیشن ویډیوګانو لپاره تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب، لایک، کمنټ کړئ. او نور ګروپونه د درس او د تدریس لپاره، د آل اسلامیک انفارمیشن لپاره تاسو زموږ د فیسبوک پیج او د واتس اپ ګروپونه جوائن کولی شئ. د نور ویډیوګانو، مختصر ویډیوګانو لپاره تاسو موږ له اجازه راکړئ. د الله په امان.